أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. تلاوت کا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہم پدے خلق باندے نبأ ابنی آدم اغا واقعہ خبر دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق پا حق سرا رشتیا اذ قربا قربانا پہاغ وقتی چھ دوارو نزدیکت حاصل کو پا قربانی کولو سرا دوارو جدا جدا قربانی وکڑا فتقبل من احدهما نو بس قبول کرلے شو دا قربانی دا یود دوینا دا حابیل قربانی قبول شو او دا مشرور قابیل حق قبول نشو فتقبل من احدهما نو پس قبول کرلے شو دا یود دی دوارنا ولم يتقبل من الاخر او قبول نکرلے شو دا قربانی دی بل رورنا قال ویل دی مشرور قابیل لأقتلنک خام خازب قتلو متالرا قال ویل ورت دی کشرور انما يتقبل الله من المتقين بشك قبلوی اللہ تعالی د متقیاننا قربانی لرا لئن بسطت الیا کترا اگدوی زما تربتا یدک لاس خپل لتقتلنی دپارد دی چی قتل کے مالرا ما انا بباسطی یدی الیکا نزنیم اگدون کے لاس خپل تاتا لأقتلکا چیز قتل کم تالرا انی اخاف اللہ رب العالمین بیشکا زیریگم دا اللہ نا حغ رب دا مخلوقات دے انی اریدو بیشکا زغوارم ان تبوء بی اثمی و اثمکا بیشکا زغوارم چدا ظلم ونکم ان تبوء بی اثمی او تبار کی گناہ زمالرا و اثمکا او گناہ بلرا فتکون من اصحاب النار پس تبشی بیا داغ خاوندان دورنا وذالک جزاء الظالمین او ددا سزا د ظالمانو فطوعت له نفسه پس خیستکو دے قابیل تا نفس ددو قتل اخیه قتل کول درور خپل فقتله نو پس قتل کو دے خپل رور حابیل لرا فاصبح من الخاسرین پس وگرزید دے دتاوان مندن کنا فبعث اللہ غرابا پس راولے گلو اللہ تعالی یو کارغلرا یبحث فی الارض چکا نستلی کول پزمک کی لیوریہو دپار ددے چو خیدتا کیف یواری سوءت اخیه چه سرنگی بپٹوی اغلاش درور خپل لرا قال ویل دے قابیل یا ویلتا ہے افسوس دے پما باندے اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب آیا عاجز شمزو کمزور شمزو چیزد شم پشاند دے کارغو فاواری سوءت اخی پس پٹ کڑلو بیا دو اغلاش تخپل رور لرا فاصبح من النادمین او وگرزید دے داغی پیمانی کون کنا یا داغی حیران خلقنا من اجل ذالک دی وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل من مقرر کریو پا بنی اسرائیلو
انه من قتل نفسا بغیر نفس چه بیشکا چا قتل کو یو نفس لرا بغیر نفس بغیر د بدلی د بل نفسنا او فساد فی الارض او بغیر د فساد کولو نپزمک کی فکأنما قتل الناس جميعا پس گویا کی قتل کرلو دو خلق طول لرا طول انسانیت قتل کو ومن احیاها او چاچے بچ کو یو نفس لرا فکأنما احیا الناس جميعا پس گویا کی د بچ کو اغ انسانانو طول لرا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ او یقینا راغلیو دویتا رسولان زمونگا پوازح موجزو سرا ثم ان کثیرا منهم بیا بیشکا دیر د دوینا بعد ذالکا ورستو د دینا یعنی ورستو دراتللو د پیغمبرانو د موجزونا فی الارض لمسرفون پزمک کی خامخاو دوی اسراف کون کی زیادے کون کی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ بیشکا سزا دہاغی کسانو یحاربون اللہ چہغی جنگ کوی دا اللہ سرا ورسولہ او دا رسول دا اللہ سرا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا او کوشش کوي دوی پزمک کی دورانی د فساد ایو قتلو هغه سزای دادا ایو قتلو چې دوی دی قتل کړلې شي او یصلبو یا دی پسلی کړلې شي دوی او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او یا دی پرې کړلې شي کټ دی کړلې شي لاسونه د دوی او خپې د دوی من خلاف عدل بدل مخالف د یو بلنا او ينفو من الارض او یا دی وشړلې شي د زمکنا جلاوطن دکړلې شي ذالک لهم خزي فی الدنیا دا سزا د دوی د پارا رسوائی د په دنیا کې ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او وی بد دوی د پارا په اخرت کې عذاب لوی الا الذين تابوا مگر هغه کسان نا چې هغه توبه وستلا من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د دې نا چې تاسو قدرت مندلوي په هغه باندې فعلموا پس پوشی ان الله غفور الرحیم چې بشک الله تعالی دې بخون کې او مهربانا